مونږ دا وایو د قرآن چې نازلېدو دا الله تعالی په خپل راوړلې دی که د رسول الله په ذریعه مونږ ته نقل کړی دی؟ دا قرآن چې د الله د طرفه راتو صحابه او د جبريل خبرې اورېدلې دي په کومه خوله چې قرآن نقل شوی دی او په دغه ژبه د رسول الله احادیث نقل شوي دي د کومې ژبې نه چې د رسول الله حدیث راوتی دي هم د دکې ژبې نه قرآن راوتی دی که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژبې نه راوتی حدیث حجت نه وي نو د هغه د ژبې نه راوتی قرآن بیا څنګه حجت شو؟ پوه به نه شوې؟ ځکه الله تعالی د قرآن ذمہ داری صراحتا نه اخلي د رسول الله د جبه ذمہ داری یو ځای کې اغستې ده وما ينطق عن الهوى د جبه نه خوځي نو ته کوئی د جبه خوځېدو ته د جبه نه خوځي په خپل خواهش ان هو الا وحي يوحى قرآن نه یادي د جبه یادي ان هو الا وحي يوحى نه د رسول الله د جبه لا خوځېدل مگر دا جبه سراسر په وحي باندې خوځي هغه وحي کله په شکل د قرآن دا او وحي کله په شکل د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ختم د قرآن منکر کافر نو د حدیث منکر مو بس الله چرته کې داسې نه دی ویلې ښا صراحتا چې چا په قرآن فیصله ونه کړه د قرآن ټکی هغه کافر دی داسې نه دی ویلې چا چې قرآن حاکم ونه ګرځو دا کافر دی داسې ټکی سو قرآن کې نشو خولې او داسې ټکی په قرآن کې شته چې چا رسول الله حاکم ونه منو دا کافر دی الله فرمایي فلا وربک لا یؤمنون فلا هرگز داسې نه د څنګه چې د دې منکرین حدیث او خیال دی چې دا یو ډاکی او تشخاته راوړو الله وی فلا داسې نه ده وربک اے محمد استا پر رب مې د قسمی دا د مینې قسم دی د رسول الله رب څوک دی لګرو وای شوق سره وای د رسول الله رب څوک دی فلا داسې نه دا څنګه چې د خلکو ګمان دی چې دا غني عام شخصیت دی وربک اے محمد ستا پر رب مې د قسمی لا یؤمنون د چا ایمان زما مخه ته قابل قبول نه دی حتی یحکموک فيما شجر بینهم تر دې چې په خپل ټول جن کې تا حاکم ونه مني نو د داسې سړي ایمان ما ته قبول نه دی حتی یحکموک ویل دی که حتی یحکم القرآن ویل دی یحکموک تا به حاکم منی نو ستانه بعد بستا په جبه قرآن هم حاکم منی نو کم سړی چې د الله د پیغمبر احادیث رد کوي یاد ساته د قرآن عقیده دې نشي ساتلی او دا صرف د معاشرې نه مجبوره دی نو وی قرآن د الله کتاب دی چې دنه ولټه والله چې د قرآن نه مطمئن نه دی